اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو وړه شانتي شارټ ویډیو در سره شیر کوم او بیا در سره په دې ویډیو باندې خبرې کوم. دا ویډیو وګوره دې نه پس خبرې کوم. Dubai police have arrested more than 200 beggars in the first 2 weeks of the holy month of Ramadan as part of their anti-begging campaign during the holy month. یقینا تاسو به دا ویډیو کتلی او د دې ویډیو نه به تاسو چونکې دا ویډیو په انګریزي کوه نو تاسو معمولی شان دی وضاحت کومه. دا انکر وای چې په دوبۍ کې چې کوم پولیس دي نو هغه 200 سوالګری نیولې دي. سوالګری بیګرز یعنی هغه خلک چې سکار روزګار نه کوي او پیسې غواړي زی په ځای ګرځي او دغه سوالګری په کومه طریقه راغلي دا په ویزټ ویزا باندې راغلي دي. نو ډیره د افسوس خبره ده چې یو سړی د ویزټ ویزا وکي او بیا الته لاړ شي کار نه کوي په ځای د دې چې د الته څه غواړي خلکو نه سوال کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا یو کس رادلو او هغه ترې سوال وکړلو نو پیغمبر علیه السلام هغه بوتلو او هغه له یو تبر واغستلو. هغه تبر ول ورکو ورته ویل په دې باندې په ځنګل کې لرګي وکا یعنی خشاک په وکا. هغه خشاک چې هغه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خشاک خرڅ کا هغه چې هغه خشاک خرڅ کو هغه نه هغه ته پیسې راځلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پیسو باندې ته اوس د خپل کور پالنه کوه. دا زیات تر خلک چې کم دی دا د پاکستان دي په دې کې زنانه هم شامل دي او په دې کې زیات تر سړي هم شامل دي. د افسوس خبره ده چې یو سړی ویزټ وکي او د پیسو یو اسانه ذریعہ پیدا کوي. دا د پاکستان لپاره یو باعث شرم خبره ده چې دا خلک الته لاړ شي انټرنیشنلی چې کوم دی زمونږ یو بدنامي در دی پاکستان چې دې ځای نه خلک لاړ شي او الته سوال کوي او الته پیسې غواړي. بهر دنیا کم ځای ته ورسېدله خلکو څومره ترقي وکړله په هغه ملکونو کې چې کوم ګلف کنټریز دي موږ د ملګرو نه اورو چې د انډیا د نورو ملکونو الته انجینیرز وي ایون زمونږ صرف لیبرز پاتې شوي دي او یو ټایم به داسې راشي چې الته به زمونږ لیبرز هم هغې سټاپ کی ختم به کړي موږ له به دغه ملکونه ویزې نه راکوي. وجه دا چې زمونږ د ملک خلک دا شارټکټ یوز کوي او زندگی په شارټکټو باندې بالکل نه چلیږي. زندگی د جفاکشي او د مهنت نوم دی. ته په خپل ژوندۍ کې سټرګل کې ته په خپل ژوندۍ کې جفاکشي کې ته په خپل ژوندۍ کې مهنت کې البته کامیابی ترلاسه کې. کته خپل لایف په شارټکټ باندې تیرې او خپل لایف کې خپل ژوندۍ کې شارټکټ استعمالې نو دا به ستاسو لپاره د بدنامۍ باعث وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل د دې سيزون نه منع فرمایلی دا او هغه د خبرې ترغیب ورکړی دی چې تاسو مهنت کوئ تاسو کوشش کوئ تاسو سټرګل کوئ بځای د دې چې تاسو خپل لاس خلکو ته ونیسئ لاس پیلاو کوئ او د خلکو نه سوال کوئ. دا هغه خلک دی چې کوم په خپو لاسونو په سترګو باندې مکمل روح خلک دی. ایون دې خلکو د ویزټ ویزې کړي دي او د ویزټ په ویزو باندې تللی دي. ته چې دومره پیسې ولګې د ویزټ ویزا نن سبا کم از کم د 2 لکو نه برابره ده نو په دغه ویزټ ویزا باندې ستا چې څومره خرچه راغلی په دغې باندې په کار ده چې تا خپل روزګار شروع کړی وی خو ولې ته په خپله زندګۍ کې شارټ کټ استعمالې. دا د دغه خلکو ګناه هم نه ده دا د دې دور د حکومت ګناه ده د دې دور د ریاست ګناه ده چې زمونږ عوام زمونږ خلک په دې خبره باندې مجبور شول چې انټرنیشنلی چې کوم دی موږ نه سوالګری جوړ شولو. یقینا ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي د خپل کمنټ اظهار وکړئ خپل رائے په کمنټ سیکشن کې موږ سره شیر کړئ او دې سره سره چې کوم دی زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ زمونږ حوصله افزایي وکړئ. ډېره ډېره مننه.